پاکستاني قومه ستاسو اخرنی امید جناب عمران خان صاحب د کمرې عدالت اسلام آباد های کورټ نه ګرفتار کړی شو. بالکل راغلی و عدالت ته، او هغه چې کوم کیسونه وو د هغه مخامختیا له راغلی و، عدالت ته پیشۍ له راغلی و. په دې ټیم کې د اسلام آباد رینجر عمران خان ګرفتار کو. تاسو ته په دې سیټ باندې دا ویډیو ښکاري، دا ویډیو کلیپ هم وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زه دا ویډیو کلیپ وګورئ او زه سره یو څه خبرې کوم. جی السلام علیکم، وسیم الله خان یم قدرمندو. نن په د عمران خان په اسلام آباد کې پیشي وه، د هغې دوران کې د هغه سره کارکنان هم ډېر وو، خو بدقسمتي دا وه چې د عدالت نه لږه په یاده باندې لار وه، دا چې عمران خان صاحب چې څنګه عدالت ته تللی دی، د عدالت نه بیرته راوتو په ګیټ کې د رینجر د اسلام آباد رینجر موجود و او عمران خان صاحب یې سیده ګرفتار کو. په دې ټیم کې عمران خان بیمار هم دی، لیکن په ګڼ شمېر کې پولیسان راغلي او عمران خان صاحب یې ګرفتار کو. په تېرو ورځو کې د هغې خپه هغه بیرته زخم شوه او تاسو ته دا سیټ ته ښکاري، په دې تصویر کې هم ښکاري. دا ویډیو تاسو وکړه، په دې ویډیو کې داسې روان کړی لکه غټ غل چې روان کړی، یو غټ مجرم چې روان کړی او څومره په بې دردۍ باندې هغه اخیستی دی، لیکن هغه بیمار هم دی، نه یې پکار. دا زموږ د ملک سابقه وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب و چې هغه ګرفتار کړی شو د اسلام آباد های کورټ نه. لیکن دوی 3 میاشتې مخکې هم ډېر غټ کوشش کړی و، لیکن د پاکستان عوام د عمران خان سره ورسره و، د دې وجې نه هغه ګرفتار نه کو. نو نن بیا د دې عوامو ضرورت دی، موږ ټولو له پکار دی چې د عمران خان د حفاظت لپاره وځو. عمران خان زموږ دپاره په پاکستان کې پاتې شوی دی، په ښو خپه باندې لګیا دی، لیکن موږ له هم پکار ده چې د عمران خان دپاره اوس وځو، ځکه چې هغه زموږ دپاره خپله ښځه پرېښې ده او دې ملک ته راغلی خپل بچي یې پرېښي دي. لیکن پاکستان قومه تیار اوسئ چې څه ټیم هم کال کېږي نو ټول به وځو. نن باقاعده عمران خان ګرفتار کړو چې هغه د عمران خان څه کوي، اوس د هغه خوښه ده. الله پاک دې هغه څه وکړي چې زموږ د ټولو پاکستانیانو پکې خیر وي. الیکشن چې نه کېده د هغه وجه هم صرف د عمران خان ګرفتاري او هغه یې نن وکړه. الله پاک دې اوس هغه څه وکړي چې زموږ د ټولو پاکستانیانو پکې خیر وي، د ټول عوامو پکې خیر وي.